الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو طالب علمانو، پرون منګه مرکب غیر مفید دغه اقسام ویلو چې دغه درې اقسام دي: مرکب اضافي، مرکب بنایی، مرکب منصرف. منګه د مرکب اضافي نغې تذکره کړو، هغه په تفصیل سره ویلی. نن به موږ وایو مرکب بنایی. مرکب بنایی دې ته ویلی کېږي، مرکب خو تاسو پېژندلی چې دوه یا دوه نه زیاتې کلمې یو ځای شي نو د هغې نه مرکب جوړېږي. نو مرکب بنایی دې ته ویلی کېږي چې په دې کې دوه اسمونه رایوځای شوي او دا یو څیز له نوم ایښودلی شوی، خو په دې کې نه نسبت اضافي او نه پکې اسنادي. مطلب دا چې نه پکې اسنادي، داسې نه چې یو پکې مسند وي بل پکې مسند الیه وي، او نه پکې نسبت اضافي، داسې هم نه چې یو جز ولا مضاف وي او بل ولا مضاف الیه. دا دواړه نسبتونه پکې نه وي. البته د دې دواړو د دوه اسمونو چې یو ځای شوي د دې په مابین کې به د ربط لپاره یو حرف وي. لکه د هغې مثال چې کوم دی نو هغه 11. د دې 11 اول نه هغه 19 پورې چې کوم انسي دي 11 یې 19 ته وایي، 12 13 14 15 19 پورې د 19 پورې. دا چې کوم انسي دي نو دا اصل کې 11 و، په دې مابین کې و خو دا و ته بیا حذف شوی تخفیف دپاره نو 11 ګرځېدلی. نو د دغه دوه اسمونه 10 او 10 دوه اسمونه رایوځای شوي دي او د یو خاص انسي لپاره نوم ګرځېدلی دی، خو په دې کې نه نسبت اضافي شته دی نه پکې اسنادي شته. یعنې داسې نه دی چې د 10 مضاف دی او 10 ولا مضاف الیه دی، او داسې هم نه چې د 10 مسند دی او 10 ولا مسند الیه دی. مسند الیه هم نه دی او مضاف الیه هم نه دی. نو دا داسې وایي چې مرکب بنایی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو چې پای کې دوه اسمونه یو کړي اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو. په دې دوانو کې نسبت اضافی اسنادی دا پکې نه. نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو. البته د دې اولنی اسم د دویم اسم سره د ربط راوستل لپاره په دې کې یو حرف خامخا موجود دی. لکه 11 سے 19، لکه د 11 نه ول 19 پورې چې دا کوم انسي دي نو تاسو ما د هغې وضاحت وکړو که اصل میں 11 تا اور 19 تا چې دا اصل کې 11 واو پکې و او 19 د واو د 11 او 10 په مابین کې ربط راوست او 19 او 10 په مابین کې د واو ربط راوستو، لنک پکې راوستو. واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا. بیا تیرا واو حذف کړی شو دواړه یو نوم. بیا البته د مرکب بنایی دا دواړه اسمونه چې کوم دي د اولنی اسم دا دویم اسم دا به دواړه مفتوح په دې دواړه به فتحی. البته د 12 چې به کوم دی د 12 دپاره چې کوم انسش دغه کېږي منتخب شو ده او دې د 20 نه باندې د اولني جز باندې کله کله د اعراب بدلیږي را بدلیږي. نور همیشه لپاره د مرکب بنایی چې کوم دی د دې دواړه اجزا دا مفتوحې په دې باندې فتحی زبرې پې مناسب په صرفو کې تاسو ته ویلي چې فتحه زبر ته ویلی کېږي. دریم قسم د مرکب غیر مفید چې دی نو هغه مرکب مناصرف دی. مرکب مناصرف دې ته ویلی کېږي چې دوه اسمونه رایوځای شوي او دا دواړه اسمونه په دې دواړو اسمونو کې د ربط راوستلو لپاره هیڅ حرف موجود نه وي. ګوره مرکب بنایی کې هم دغه چلو چې دوه اسمونه رایوځای شوي خو هلته د ربط لپاره واو پکې و هلته بیا حذف شوی و، خو په مرکب بنایی کې دوه اسمونه رایوځای شوي د چا لپاره نوم جوړ شوی خو په دې کې د ربط لپاره هیڅ حرف مرف نه وي. لکه د هغې مثال دی بال بکه چې بال دا د یو بت نوم دی او بک چې کوم دی نو دا د بال بکه چې کوم خار نوم دی نو دا دا خار چې چا جوړ کړی د هغه بادشاه نوم بک دی. نو دا بال او بک راغېستلی شوی دی د یو خاص خار دپاره نوم ګرځېدلی دی. نو دوه اسمونه رایوځای شوي دي د یو خار دپاره نوم ګرځېدلی دی خو په درمیان کې هېڅ څه حرف او څه لینک او څه ربط د هغې لپاره حرف مرف نشته دی. نو دقې ته ویلی کېږي مرکب منصرف. نو دا داسې وایي چې مرکب منصرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لے چې په دې کې دوه اسمونه یو کی اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نه ہو. د دواړو اسمونو کې د ربط راوستلو لپاره څه حرف مرف نه وي. جیسے بالبکه کہ ایک شہر کا نام ہے چې دا بالبکه د یو ښار نوم دی جو بال اور بک سے مرکب ہے چې دا د بال او د بک نه مرکب دی. بال
او بک مطلب دا چې بال بک نو دوی ته اصل کې بال له او بک دی دا بال چې کوم دی دا بوت نوم دی او بک دغه بادشاه نوم دی د دې دواړو نه د یو ښار نوم جوړ شوی دی نو باله بک شو ښه جي بیا دی وایي چې د دې مرکبي منصرف د اولنۍ حصه چې کوم ده دا همیشه لپاره مفتوح وي او د دویمه حصه چې کوم ده دا بدلیږي را بدلیږي لکه باله بکه باله بکو باله بکي دا بدلیږي را بدلیږي د دویمه حصه او د اولنۍ حصه چې کوم ده نو همیشه لپاره په یو حال باندې وي نو په دې ځای کې باندې یو بس کو مرکب درې قسمونه شو یو مرکب اضافي مطلب چې یو مضافي بل مضاف الیه دوه اجزا رایوځای شي بل مرکب بنایي چې دوه اسما رایوځای شوي او نسبت اضافي او نسبت اسنادي پکې نه وي لکه 19 دغه چې کوم انسي دي او بل دی مرکب منصرف چې دوه اسمونه رایوځای شوي چا لپاره نوم ګرځېدلی خو د ربط لپاره پکې څه نه وي او په بنایي کې به د ربط لپاره یو حرف خامخا موجود و چې بیا حذف شوی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین